برای مهربانی د ویډیو کتلو نه مخکې چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن بټن دباو کړئ او مخکې شیر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله. نن په دې ټاپک کې موږ خبره کوو په آسمو ریګولیشن ان پلانټ باندې چې آسمو ریګولیشن ان پلانټ څه ته ویلی شي. نو د اول خو موږ آسمو ریګولیشن وپېژنو چې آسمو ریګولیشن څه ته ویلی شي. نو آسمو ریګولیشن چې کوم مینټیننس د واټر او د سډوټ لیول دی په باډۍ کې دې ته څه ویلی شي، ته ویلی شي آسمو ریګولیشن. اوس راځو آسمو ریګولیشن ان پلانټ ته. نو پلانټ په واټر چې کوم اویلیبیلیټي ده په دې په بنیاد باندې تقسیم شوي دي په 4 سټیپه باندې. اولنی سټیپ چې کوم دی دا څه شی دی، دا تقسیم شوي په 4 سټیپه باندې. میزوفایټ، هایډروفایټ، دریم نمبر څه شی دی زیروفایټ، او څلورم نمبر څه شی دی هیلوفایټ. نو لاول به موږ راځو میزوفایټ ته. لاول آسمو ریګولیشن چې کوم تقسیم شوی دی په 4 سټیپه باندې، میزوفایټ، هایډروفایټ، زیروفایټ او هیلوفایټ. لاول موږ راځو میزوفایټ ته چې میزوفایټ څه شی دی. نو میزو مطلب دی څه شی موډریټ، او فایټ مطلب دی پلانټ. هغه پلانټ چې په داسې ځای کې کیږي چې هلته د نه ډېر خشکي او نه ډېر واټري. نو دې پلانټ ته به څه ویلی شي، داسې قسمه پلانټ ته به ویلی شي میزوفایټ. those plant which grow where no dry and no water but normal. هغه پلانټ چې هغه څه کېږي چې نه په وچه کې او نه په بالکل په واټر کې ولاړي، نو دې ته به څه ویلی شي، دې ته به ویلی شي میزوفایټ. نو میزوفایټ لا څه خصوصیات دي، د دې راځو کریکټرسټک لا. کریکټرسټک د دې څه شی دي، نو د دې کریکټرسټک دا دي چې د دې کم جلدې دي ځینې دا به ښه ډیولپ کېږي، روټ سیسټم به ښه ډیولپ کېږي. سیسټم ویل ډیولپ. چې کوم روټ سیسټم یې دی دا به ښه ډیولپ کېږي، بل به څه کېږي په دې روټ باندې چې کوم هیر دي دا به پې یي. په روټ باندې به څه کېږي چې کوم هیر دي هغه هم پې څه کېږي ډیولپ کېږي. بل د دې چې کوم سټیم دی دا به څه وي سالډ وي، سخت وي. is a solid. stem به څه شي، stem به سخت دي solid وي. او بل به څه شي، دا به څه کوي، دا به چې کوم واټر دي absorb more water in a rainy season. په
رینی سیزن کې به څه کوي دا به ډېر واټر چې کوم دا څه کوي دا ابزارب کوي جذب کوي خو چې کله دی ته ډیفیشنسي د واټر راشي د واټر کمی ورته راشي نو دا به څه کوي دا به داسې کار کوي چې دا خپله سټومیټا چې کوم دي دا به په قلاره قلاره څه کوي بندوي when there is a deficiency of water they close their stomata gradually چې کله ورته د څه واټر د ډیفیشنسي ورته راشي کمی ورته راشي نو دا به څه کوي دا به خپله سټومیټا چې کومه دا څه کوي دا په قلاره قلاره بندوي دې کمې د دې پاڼې چې کومې دي دا به څه دا به ډارک ګرین د دې پاڼې چې کومې دا به څه لیوز به څه ډارک ګرین پاڼې به څه بالکل شنې بل به څه بل په دې پرې سرفیس باندې به څه شي یو کیوټیکل یو ویکسي کیوټیکل لیر وایي چې دا به څه کوي دا به پریوینټ کوي د لاس آف واټر دیئر باډي سرفیس is cuticle layer which prevent loss of water د دې پرې سرفیس باندې به څه شي کیوټیکل ویکسي کیوټیکل لیر ویکسي کیوټیکل لیر مطلب دا دی چې یو موم یو غوړ لیر به پرې سرفیس باندې به وي چې دا به څه کوي لاس آف واټر به څه کوي پریوینټ به کوي روکتھام به کوي د دې چې کوم اګزامپل دی نو اګزامپل یې براسیکا ده مینګو دی جسمین دی روز چې کوم ګلاب دا د څه شي دا دي کوم میزوپایډ دي د دې مثالونه دي دې د عام طور پر څه شي اورډینری پلانټ ته هم ویل شي دا عام پلانټ چې کوم دي کنه دا څه شي دا میزوپایډ دي اوس به موږ راشو څه شي دا هایډروپایډ باندې هایډروپایډ څه ته ویل شي هایډروپایډ هایډرو مطلب دی واټر او پایډ مطلب دی پلانټ نو هغه پلانټ چې چېرته کېږي په اوبو کې کېږي هغه ته څه ویلی شي هغه ته ویلی شي هایډروپایډ those plant which in water هغه پلانټ چې هغه په څه کې کېږي په اوبو کې کېږي نو هغه ته به څه ویلی شي هغه ته به هایډروپایډ ویلی شي د دې څه خصوصیات کریکټرسټیک دې کریکټرسټیک څه دي نو هلته چې کوم میزوپایډ و د هغې چې کوم روټ سیسټم و دا به څه ډیولپ کېده ویل ډیولپ و نو د دې چې کوم روټ سیسټم دی دا به څه کېږي دا به ریډیوس کېږي ولې
system reduced. بل الته څه شی الته چې کوم میزوپایډ چې کوم په روټ باندې به څه هیر وو دلته به په روټ باندې هیر نه وي په روټ باندې به چې کوم هیري کوم اختی هغه به پیځي هغه هم پی نه بل به دا څه د دې چې کوم stem دی or thin and flexible. دا stem به چې کوم دی دا به څه دا به پتلی او flexible دا چکدار به water is absorbed by वाटर बल से पजरिया से इब्जार कई दे सरफेस पजरिया ऐसा काना बलदरी हाइड्रोपाइड चिकम लीव्स दी दा बची दावा घाटी पानी बे पानी में हम घटी और बल के बदी की चिकम स्टोमेटा दी दा बची दावा and stomata are developed in many number. Leaves बेची large घाटे घाटे पानी में बल stomata जो कि मीरा बची तब many in number ढेर पे number ये पर leaves बाने पर upper side बाने बची शई stomata ही दा बची तब ढेरी बल ची दरी कम example दी example इसे hydrella azolla lemina etc. दाई चीज़ें दादी हाइड्रोपाइट एग्जांपल दी मिसाल दी हाँ प्लांट चारा पोगो की आगा तस्वीर हाइड्रोपाइट वाले शी द स्टेम बची थिन बाई आउबल से फ्लेक्सिबल बाई दई कम रूट सिस्टम दे दा बची दा बा घाटी घाटी पानी बाई बल स्टोमेटा चिकन दा बची दा लार्ज नंबर की बल रीच कम एग्जांपल दी हाइड्रेला रे और अजोला रे ऐसी दो हाइड्रोपाइट राबश वो मन सिस्टा 0 पाइट था रेम नंबर जोन सा है 0 पाइट जीरो पाइट से तवेशी नो जीरो पाइट हागा तवेशी ची हागा चरता कीगी हागा प्लांट बिल्कुल पहुंच कीगी हागा तवेशी जीरो पाइट those plant which are grown in dry places. हागा प्लांट ची हागा पवच अजमगा की कीगी बिल्कुल प सहरागान की कीगी या those plant which grown in desert is called हागा प्लांट ये हागा पो सहरागान की कीगी हागा जगनु की जहांता बिल्कुल द वाटर से डिफिशियंसी आल तकीगी नो आगा तवेशी 0 पाइट
د دې پلان چې کوم کریکټریسټیک دي نو دا به څه خصوصیات چې کوم دي کریکټریسټکس. نو لاوله خبره خدا ده چې دا پلان چې کوم دي دا به څه د دې چې کوم روټ سیستم دی دا به څه دا به ډېرې long route which search water. د دې چې کومې جلدې دي دا به ډېرې په ځمکه کې ننوتي د څه مقصد دپاره د دې مقصد دپاره چې کوم واټر دي دا څه کي دا سرچ کي. دویم نمبر خبره ده چې دې چې کوم لیوز دي لیوز به څه شي کنورټ شوي څه شي ته سپاینز ته غنو ته په وجه څه چې کوم لیوز به کنورټ شوي څه شي ته سپاینز ته د دې د وجې نه چې ریډیوس کي څه شي چې کوم transpiration de da ki da reduce ki because reduce transpiration chikam transpiration de da ki da reduce ki kan ki no do de da use by de da wajh chishta spines ta convert chavi bal چې دې چې کوم سټیم دی دا به څه کوي دا به چې کوم واټر دي دا به څه کوي دا به ډېر سټور کوي به نو سټیم هیو واټر سټوریج د څه مقصد دپاره د دې مقصد دپاره چې ریزسټنټ پیش کړي څه شي ته ډرای ته وچې ته چې کله ډېره سخته وچه راشي دا خو اصل د وچې پلانټ وي خو چې کله بیخي ډیفیشنسي راشي نو چې هغه استعمال کړي ټو ریزسټ ډرای. بل چې د دې کومه سټومیټا ده دا به څه دا به پیو ان نمبر بس بیخي به یو څو دانې د دې چې کوم اګزامپل دي نو کیکټس او بلې څه شی دی بلې دا درې مثالونه دي. اوس به راشو څه شي دا اوس به راشو چې کوم هیلو پایپ دی نو هیلو پایپ کم پلانټ دی نو هیلو مطلب دی سالٹ those plant which grow in a where water is salt. دا پلان بچرته دا با آلته یی چې چرته سالټي پز کم نمکینی وبدي پاک هیلو پایټ are most common in sea. دا کم چې هیلو پلانټ دی دا به عام طور پر چې دی دا به په سمندرونو کې
समंदरونه خو عام طور پر شدي کوم سالت واټر دي دا به څه کي دا په سمندرونو کې نو دا هیلوپایډ بچر دی په سمندرونو کې وایي د دې کریکټریسټکس دي हेलोपाइट और सॉल्ट टोलरेट دا हेलोपाइट चिकन दी दा चिकन سالट دے نمک دے دا څه کوي دا ټولریټ مطلب دا دی چې څه کوي برداشت کوي خو چې کومه مینه محبت دی دا اوس څه کوي دا اوس نه کوي په دې کې به څه شی په دې کې بس غني سپاینز بل خصوصیات د हेलोपाइट से چې په دې کې به څه شی په دې کې به spines چې کوم غني پوز سپاین بل وځي بل چې د دې چې کوم لیوز اپیډرمس دی په دې باندې وځي یو ټیک ویکسي لري د دې چې کوم لیوز دی په دې د لیوز چې کوم اپیډرمس دی اپیډرمس موږ وایو چې د اپر سایډ اف لیوز روټ اینڈ سټیم چې کوم لیر دی په روټ باندې په سټیم باندې او په لیوز باندې دې ته وایي شي اپیډرمس نو چې کوم د لیوز چې کوم د پاڼو کوم اپیډرمس دی په دې باندې وایي ویکسي لري موم یو غوړ لیر به پی تک به څه شي موټه لیر به پی بل د دې چې کوم سټیم دی دا مشتمل په څه باندې په واټر ټیشو باندې کوم سټیم دی دا وایي چې دا مشتمل په واټر ټیشو باندې د څه سیستم په واټر ټیشو باندې مشتمل دی د کوم هیلوپایټ سالت پایټ چې کوم دی پلانټ دی په باندې دې چې کوم اگزامپل یې څه شی دی اگزامپل یې سیل او بل چې رایزو پور ایٹسیټرا د دې څه شی دی د دې زیرو هیلوپایټ دا مثال دی को زمونږ په چینل باندې نوی یا چینل نه سبسکرایب کړئ نو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ د دا شان لیکچرو کتل